بسم الله الرحمن الرحیم جی دا ټایم زه د مټ هسپتال کې ولاړ یم. اول خو مټ چې کوم د مونږ تحصیل لري د عوامو لپاره خصوصي چې کوم بلش په مونږه دا تقریبا 20-25 ټیسټونه اغستي او د شنکردار او کوټي مختلف ایریاز کې نو الحمدلله هغه ټول ټیسټونه نیگیټیو راغل. چې کوم یاره مونږ سره و چې چونکې دلته راته غټه جنازه شوې وه نو هغه یاره د مونږ ختمه شوه چې امید دی چې هغه ټیسټونه ټول نیگیټیو راغل. دویم که زه د غونډ سوات حوالې سره خبره وکړم نو تر اوسه پورې مونږ سره 71 کیسونه چې کوم دي هغه سسپیکټډ مونږ آیډنټیفای کړي دي چې د هغې سیمپلینګ شوی دی. په هغې کې تر اوسه پورې مونږ ته د 58 کسانو ریزلټ راغلی دی چې په یې کې 54 نیگیټیو دي او د 4 مونږ سره پازیټیو دي او 13 ریزلټونه چې کوم دي نو هغه به انشاءالله نن راځي. اوس چې دا کوم 4 پازیټیو دي نو دې کې د اطمینان خبره دا ده چې دې کې دا 3 چې کوم دي نو دا فارن ټریول هیستري ده او دا یو چې مونږ سره کوم دی نو دا د کراچۍ زموږ ان کنټري ټریول هیستري ده. دا موږ ته اطمینان راکوي چې الحمدلله مونږ سره په سوات کې حاضره دا ټیم لا انټرنل سرکولیشن دا سره چې چونکې دا دونه ټایم چې لکه مونږ سونه بای کولو چې مونږ کوشش کولو چې را دا ډیزیز مونږ سونه ډیلی کړی شو دا مونږ د دې لپاره کوله چې په غونډه دنیا کې دا ټایم کې د دې چې کوم پرسنل پروټیکشن دي یا د دې کوم اکوپمنټس دي نو چونکې د هغې په مارکیټ کې شارټیج و نو الحمدلله لکه مونږ ته دونه ټایم میلو شو چې لکه اوس مونږ ته سپلای سټارټ شوي دي هغه زموږ پروینشل هیلث ډپارټمنټ او ان ډي ام اے په ذریعه باندې پی ډي ام اے ته هم راځي. نو اوس دا ټایم مونږ سره د پرسنل پروټیکشن کوم چې زموږ د ډاکټرانو لپاره ریکوایرمنټس دي یا د هغې لپاره کوم اسنشل اکوپمنټس چې زموږ د هائی ډیپنډنسي یونټ لپاره به ریکوایرډ وي نو انشاءالله اوس مونږ سره سفیشینټ تعداد کې موجود دي. انشاءالله دغسې شارټیج به انشاءالله اوس نه راځي. داسې ده چې لکه دا اوس لکشن ته انډرسټینډ کولو خبره ده چې دا چې کوم زموږ د پرسنل پروټیکشن دا کټ دی دا صرف د هغه ډاکټرانو لپاره دی کوم چې په آیسولیشن کې یا په هائی ډیپنډنسي یونټ کې د کرونا پازیټیو یا سسپیکټ کیس ډایرکټلی ډیل کوي یا د هغه نه سیمپل اخلي. باقي چې زموږ نور څونه د هسپتال سټاف دی نو د هغې دپاره د ریکوایرمنټ نشته دی. هغې دپاره جسټ ګلوز او دا ساده ماسک چې کله هغه پیشنټ ایگزامین کوي هغې صرف دا به یوز کوي. نو د هغې د وجې نه لکه دا غلط فهمي په عوامو کې یا زموږ ډېره ایون هیلث کمیونټي کې شته دی چې دا غونډ پی پي چې کوم سوټ دی دا ګنې د هر ډاکټر دپاره یا د هر سړي دپاره نو نه د دې ریکوایرمنټ صرف په آیسولیشن او په ایچ ډي او کې دی او موږ سره سفیشینټ تعداد کې موجود دی. ډیمانډ دا کوي چې د صوبې د مشرانو نه کوي یا هیلث نه کوي چې یاره دلته د ټیسټ لیبارټري چې دا قایم شي نو ډېر زیاته وخت پېښور تک چې دی لږ زیات ټایم هم درلودي. ګوره داسې چل دی که نه چې لکه په دې ټیسټونو کې دغه دا دی چې زه خپل ایز ا ټیکنیکل هغه زه دا ایډوایس کوم چې دا دې دلته نه وي. د هغې وجه ده د هغې وجه دا ده چې لکه د نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث اسلام آباد چې زموږ کوالټي ده د دې ټیسټونو یا زموږ د پبلک هیلث ریفرنس لیب کې یو کومه کوالټي ده هغه کوالټي موږ دلته نشو پرووایډ کولی. دویمه دا ده چې د دې کوم سیفټي پروفایل دی د دې لیبارټري د جوړولو لپاره هغه سیفټي پروفایل په سوات کې یوې لیبارټرۍ سره هم نشته دی. که نه د هغې چې کوم پی سي آر مشین دی هغه زموږ په سیدو ګروپ کې موجود دی هغه زموږ په پرایویټ ډېر لیبارټریانو کې موجود دی خو د هغې چې کوم سیفټي کیبنټ دی ځکه چې دا وایرس سره لوبې کول دي نو هغه دلته چا سره اویلیبل نشته. خو د کوالټي په بیس باندې زه دا سجسټ کوم او ما ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته هم دا کړی دی چې ټیک شو لکه موږ به لږ په ځان باندې زور تېروو چې لکه زه هغه ان ایچ ته رسوم او 24 ګنټو کې ماته ریزلټ راځي ټیک شو به زه برداشت کوم خو لکه ایټلیسټ هغې سره ماته دا اطمینان وي چې او دا ټیسټونه چې کوم دي نو دا قابل اعتبار دي او ځکه چې یو فالز نیګیټیو رپورټ ماته ایشو شو نو ماته هغه رپورټ دا اطمینان راکړي چې دا دلته وایرس نشته او هلته کې وایرس موجود وي نو یو قسم لکه ما ځان له دوکه ورکړه. څلورو صوبو کې سر بیا زموږ د صوبې او بیا خاص کر د سوات نه څومره مطمئن یې څه کیسې ګوره که چېرې مونږ پیس ته وګورو لکه خیبر پښتونخوا چې کومه ده نو دا ټایم زما خیال 197 کیسز دي چې په پروینشل لیسټ کې دا ټایم د ټولو نه ښکته ده د کیسز نمبر سره. دغه شان سوات زمونږ که وګورو نو الحمدلله تر اوسه پورې مونږ سره انټرنل سرکولیشن 71 کیسونه سسپیکټډ لکه ما ټیسټ او چا سره هم داسې څه ایشو نه ده راغلي. نو زه هغې سره مطمئن یم چې زمونږ کوم د ډیټیکشن ریټ دی هغه ډېر ښه دی. زمونږ چې کوم د فارنر ایکسپیکټیټس زمونږ چې کوم د نور ریټرنیز را روان دي د هغې ټریسینګ زمونږ دونه افیکټیو دی چې هغې د وجې نه مونږ الحمدلله تر اوسه پورې لا حالات هغه حد ته نه رسېدلي کوم چې لکه دا ټایم په سند کې یا په پنجاب کې د کیسز نمبر دی نو د هغې په ریفرنس کې ګورم نو لکه زموږ صوبه او سوات دا ټایم الحمدلله قابل اطمینان صورت حال کې دی. داسې ده چې په دې باندې سهار هم چونکې ما میډیا سره ټاک کړی دی پرون چیف سیکرټري صاحب چې راغلی نو هغې کې هم دا شی ډسکس شوی نو را روان په اسان حساب که زه وایم د هر وډ بریک دپاره را روان 3 میاشتې دا مونږ سره دغه دی چې را روان 3 میاشتې به انشاءالله دا جنګ مونږ کوو. کله به وایرس به راوي او کله به پرې مونږ خو دا 3 میاشتې مسلسل زمونږ جنګ دی دې دپاره به عوام ذهني طور میدان تیاروي چې په دې 3 میاشتو کې به کله پارشل لاک ډاون وي کله به کمپلیټ لاک ډاون وي کله به مومنټ وي کله به کرفیو لګو
زه په ځای باندې کله به زه په ځای موږ پولیس نه سي کورونو کې به خلک کوارنټاین کوو خو لکه دا 3 میاشتې ذهني طور به خلک تیار وي چې 3 میاشتې به انشاءالله زمونږ دا جنګ به جاري وي. سر زمونږ سره چې کوم مریض په هسپتال کې داخلي د هغې د روټۍ او د کانې پیینې څه بندوبست دي؟ داسې ده چې زمونږ سره چې کوم ایډمیشن دی پیشنټ چې داخل شو نو چونکې هغې کې SOP زمونږ دا ده چې د پسې به د کور نه هېڅ هم نه راځي. دته که کمبل پرووایډ کول دي دته که ټیشو پیپر پرووایډ کول دي دته که منرل واټر د څښلو لپاره پرووایډ کول دي دته که سهار ناشته ده دته که غرمې روټۍ ده ماښام روټۍ ده دا ټول چې کوم دی نو ډسټرکټ ایډمنسټریشن په خپله ذمه باندې اخیستي دي. هغې زمونږ چې څونه اسسټنټ کمشنرز دي نو هغې ته DC صاحب پیسې ریلیز کړي دي او کوم ځای کې چې موږ سره کیس داخليږي نو د هغه هسپتال میډیکل سپورټنټ چې کوم دی د هغې ارینجمنټ به کوي او هغه بلونه چې کوم دی AC صاحب ته به جمع کوي AC صاحب هغه ته کیش پیمنټ کوي. نو د هغې لپاره انشاءالله ډسټرکټ ایډمنسټریشن خو پوره خپل تنظیم کړی دی. مختصر پیغام خو ګوره اوس مې د ډاکټر سلیم سره خبره کوله چې الحمدلله تر اوسه پورې څنګه چې ما وویل زموږ صوبه بچ ده هغه عمره وایډ سپریډ د مردان او د ډي خان نه علاوه او اوس پکې پېښور دریم هاټ سپاټ لګیا ډیولپ کیږي نو د دې نه علاوه موږ سره الحمدلله نور ډسټرکټ کې خېری. اوس تاسو په خپل وګورئ چې 48000 کسان دای ته چې ICU ریکوایرمنټ به وي 48000 کسان د غون پاکستان هم نشي کولای چې په یو ځای وته کین. نو د دې د مخنیوي صرف یو طریقه ده هغه دا ده چې د سوشل ډسټنسینګ موږ بار بار خلکو ته خبره کوو چې تاسو خپل سماجی رابطې ختم کړئ د جنازو کې شرکتونه بند کړئ د خادو کې شرکتونه بند کړئ بازار ته اس به سمروځي ایون لکه اوس چې کوم دغه سچويشن رایز کیږي نو هغه کې سهار نه چې کوم میډیا ټاکس ونه شروع دي نو چونکه موږ دنیا وکړه چې په هغه کې هغه ایج ګروپ زیات کریټیکل دی چې عمر د 60 سال نه زیات دی او چا سره نورې بیماری موجود دي. نو د هغه حواله سره بزنن خصوصي پیغام د سوات ټول عوامو ته چې کایندلی په خپل کورونو کې دننه اوم تاسو سیګریګیشن وکړئ. تاسو سره په کور کې چې تاسو مور پلار اوسېږي او هغه مخکې نه بیماری وسره د ایج زیات دی نو کایندلی دا چې څونه ینګ لاټ دی دا د هغې سره زیات نه ایکسپوز کیږي او دا خلک د په خصوصي توګه نه د جومات ته ځي نه د جنازو ته ځي نه د خادیانو ته ځي او نه د کوره بهر راوځي ځکه چې دا الرټ که چېرې موږ انشاءالله سکیور کړی شو نو دې سره موږ ته دا فایده شي چې کوم هغه کریټیکل ایل دی هغه لوډ به په موږ باندې نه راځي چې هغه نه راځي زموږ د شرایع مواد به مو سره کم وي او زموږ د ریکوري ریټ به انشاءالله زیات